بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا محمد رسول الله. شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی دی مهربانه دی. دا څومره د الله تعالی یو نعمتونه دي د دې موږ د ټوله پکار دي چې موږ د دې شکریا ادا کړو. زه د ایمس ډپارټمنټ کې لیبر پرتی شوی یم. په دې علاقه کې ما 15 کاله تېر کړي دي. غرونو کې ګرځم، دلته مې ډیوټي ده. چونکې دا مېلمانه راغلي وو چې دوی وایي چې یاره موږ دلته کې انټرویو لرو، چکر لګوو، لکه ملګري دي، خدای دې عزت وکړي. دا د دنیا لوی لوی نعمتونه دي. دا اوبه ویني، دا د غر اوښکه ده، دا بهیږي. د دې موږ شکریا ادا کول پکار دي، الله ته ژړل پکار دي. الله تعالی په غرونو کې په کلو کې خلک کویانو کړي، په هغې کې اوبه راوړي، 300 فوټه کویانو کړي، په هغې کې اوبه نه وي. د الله دومره لوی فضل کرم دی چې دا وینې د ځمکې د سر د پاسه سیلاب بهیږي. دا دنیا ته ښکاري او دنیا خلک راځي دلته کې سیل کوي، هغه کوي. دا د دې موږ ته شکریا، موږ د دې یو اوبو شکریا نشو ادا کولی. د یو په دې ونو ته وګوره، دې غرونو ته وګوره. دا غرونه چې کوم دي دا الله تعالی په دې ځمکه باندې میخونه پیدا کړي دي. که کله په دې ځمکه باندې دا غرونه نه وي، دا ځمکه به الټه شوې وه، دا په خلکو باندې په ټوله دنیا خلکو باندې به دا نسکور وه. او الله تعالی دا میخونه پیدا کړو، په دې ځمکه ټک ول. او دا ځمکه چې کوم دی دا د غرونو په برکت الله تعالی کابو کړې ده، الله پیدا دغه کړي. که کله دا غرونه الله تعالی لرې کړو، دا ځمکه په ټوله الله تعالی دغه کړي. موږ ته پکار چې موږ د هر نعمت شکریا ادا کړو. دا څادر چې کوم دی دا د پښتنو یو لباس دی. دا موږ ټولو خلکو غورځولې. په دې څادر کې 12 صفتونه دي. ګوره د دې صفت به ته زه اول دا وایم چې دا زه پټکې په سر ولی شم، د دې نه زه لنګ والی شم، د دې نه زه جانماز کارایشي شم. دا زما کفن هم دی، یو سټډنټ شو په هغې دا چولی شم. په دې څادر کې تقریبا 12 صفتونه دي چې زه له بازار نه سودا راوړی شم. دا زه په ځمکه ویړولی شم، د دې نه زه جانماز کارایشي شم. نن دې خدای راته معافي وکړي چې نن کم سړی ویني نو هغه بغیر څادره ګرځي، څادر سره نه لګي. دا زما د ماسک کار هم کوي. دا هغه ګوتۍ ضرورت نشي، دا زما د ماسک کار کوي. دا زما ټوله پرده ده. د خدای خاطر وکړئ چې هر مسلمان ته، هر انسان ته زه دا وایم، په نوم انسان چې که کافر وي، که هغه یهودي وي، که هغه د انسانیت په دغه ورته وایم چې مهرباني وکړئ، تش مه ګرځئ ځان سره دا څادر ګرځوئ. دا د مرګ څه پته لګي، د انسان څه ټیم مري. دا د دې ګارنټي ما له څوک راکړي چې یاره زه به دومره ټیم پس مرم ودې وایي. د ټماټر ګارنټي شته، خو د انسان نشته. ما ته د مرګ د ویستن هم راجوخت دی. د الله د قهر نه ویارېږي. مونږ او دا چالو کې خدای ته په سجدو پرېږدی. دا نشې تماشې پرېږدی، الله یاد کړي. د مرګ هېڅ پته نه لګي. دا د نکونو رنګ چې کومې زنانه مږي ورستان کې هغه چې د هغې نه غسل کوي او نه مونځ کېږي. ولې چې په دې کې 4 فرض دي. نو چې په 4 فرضو کې یو فرض پاتې شو، د هغې مونځ ونه شو.